عزتمند مسلمانانو دا تور سره خو به تاسو ګورئ الله جل شانه پیدا وخت دی، لیکن حکمرانان له پکار دي چې د خپلو عوامو خیال وساتي. لکه چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په 22 لاک مربع میل باندې د هغه حکومت و. هغه فرمایل که د دجله په غاړه باندې دا یو سمندر دی، که د هغې په غاړه باندې یو سپیره تندې نه مري، نو هغې په باره کې به هم د عمر نه الله جل شانه پوښتنه کوي. نو ښایي حکمرانانو له پکار دي چې زموږ د غریبانانو مرسته وکړي. او بل حدیث مبارکو کې راځي الله جل شانه فرمایي چې تاسو حکمرانانو ته کنځلې مه کوئ، رد بد ورته مه وایئ. دا حکمران ما په تاسو باندې مسلط کړي دي، تاسو سم شئ، تاسو نیک اعمال وکئ، زما طرف ته راشئ، ما ته رجوع کوئ، ما ته توبه طایب شئ، استغفار وکئ. زه په تاسو باندې نیک حکمرانان راولم، زه په تاسو باندې داسې رعایت راولم چې هغه به انصاف کوونکي، هغه به ستاسو د مالونو عزتونو حفاظت کوونکي وي. او که نه تاسو داسې ونه کړه، نو زه په تاسو باندې ظالمان حکمرانان راولم، جابران حکمرانان به راولم، ستاسو د زنانو د لوفټو د هغوی د عزتونو به خیال نه ساتي، ستاسو د مشرانو به عزتونه نه کوي، ستاسو د علماو به عزتونه نه کوي. اوقات سالی به هم په تاسو باندې راشي. کله چې هم د الله جل شانه نافرماني په ځمکه شروع شي، الله جل شانه بیا مختلف قسم عذابونه په انسانانو راولي. دا قات سالی هم دا هم د الله جل شانه د عذابونو یو عذاب دی. زما تور سره چې ناست دي او دا پردي پیزارونه پالش کوي، نو الله جل شانه په دې باره کې هم موږ ته تپوس کوي چې آیا ولې دا یو تور سره و او دی به د پردي سړي سپلای به دې پالش کولی؟ آیا حکمرانه تا نه کتل؟ آیا حکمرانه ته د کرسۍ په نشه کې وي؟ او هغه ځای خلک کم چې چم ګاونډ کې دا زنانه ورسره اوسېږي او ګاونډیان یې دا خلکو نه به هم تپوس کوي، آیا ستا په دې ګاونډ کې دا تور سرې زنانه وه، دا به وتله په بازار کې به دې سپلای پالش کولې، ته دې تپوس نه دی کړی؟ ته خپلو زنانو ښه خیال ساته، د هغوی د عزتونو ښه خیال به دې ساته. ته د دې زنانه د عزت خیال ولې نه دی ساتلی؟ ته د دې د بچو د رزق او د معاش خیال ولې نه دی ساتلی؟ خپلو بچو د معاش او د هغوی د ضروریاتو خو به تا خیال ساته، لیکن دا تور سرې په بازار کې ناسته پردو سړو له سپلای پالش کوي. الله جل شانه دې موږ او تاسو رحم وکړي، الله ته به رجوع کړو، الله ته به توبه طایب شو، الله به دا مصیبتونه نرحب بكم في قناتنا مع مولانا محمد فياض لمناقشة الموضوعات الإسلامية ونشر المعرفة.